بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. نو منګه منصوبات شروع کړو. وایي چې منصوبات د په 12 قسمه باندې دي. پای کې پنځه مفاعل دي: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فيه، مفعول له، مفعول معه. او حال تمیز مستثنا د افعال ناقصه خبر نما ولا مشبهتان بليس خبر د حروف مشبه بالفعل اسم او دلال فی الجنس اسم. دا چې دا منصوبات دي. په دې کې موږ اول مفعول مطلق ویلو. نو مفعول مطلق په اړه کې تقریبا سرور خبرې مونږ کړې. او مفعول مطلق تعریف چې دا هغه مصدر دی چې د فعل مذکور په معنی باندې وي. بیا درې صورتونه چې یا خو د مخکې فعل ذکر وي یا به د فعل ذکر نه وي بلکې مقدر به وي، لکه ضرب الرقاب، اضربوا ضرب الرقاب. او یا به مخکې د فعل نه راغلی بلکې داسې اسم به راغلی چې هغه په معنی د فعل باندې وي، لکه زید ضارب ضربا. بیا موږ ویلو مفعول مطلق دا درې اصولونو لپاره راځي: د تاکید لپاره، د نوع لپاره، د عدد لپاره. بیا موږ ویلو مفعول مطلق او د مصدر او د فعل په اړه کې دا اکثر یو شانتي خو کله کله په دې کې تغایر بدلواله. کله کله مصدر او د فعل معنی خو یو شانتي خو دغه بدلی، الفاظ بدلی، باب یوي. او کله کله باب بدل وي او الفاظ یوي. او کله کله باب او الفاظ معنی چیندا بدل وي. دغه درې صورتونه. بیا مفعول مطلق فعل کله کله حذف کول جایز وي، کله قرینه موجوده وي. او چې قرینه نه موجوده نو بیا حذف کول واجب دي. او دا سماعي دي د عربو د څه اوریدل شي دي. دا پنځه ټکي: شکرا، شکرا، حمدا، دا ویل شو. بیا مفعول به موږ ویلو چې اسم ما وقع عليه فعل الفاعل، دا هغه اسم دی چې د فاعل د فعل په هغه باندې واقع شوی. او مفعول به په خپل فاعل باندې مقدم کول کله جایز، کله واجب، کله ممتنع دي. نای وارګ موږ ویلو چې کله قرینه موجوده وي نو بیا مقدم کول جایز دي، او قرینه نه موجوده نو بیا مخکې کول ممتنع دي. او کله صدارت د کلام غوړ نو بیا مقدم کول واجب دي. نو مفعول به فعل حذف کول په هغه دی کې جایز دي کله چې قرینه موجوده وي. او په څلور دیونه کې د مفعول به فعل حذف کول واجب دي. په څلور دیونه کې الاولنې ځای هغه موږ ویلو چې وجوبي دی، وجوبي سماعي چې د عربونو د سره شي د لپاره درې مثالونه: امرأ ونفسه خيرا لكم او اهلا وسهلا ذکر شو. دا نه بعد موږ وی چې تحذير دا هغه اسم ته ویل کېږي چې د اتقي یا د اتقي په شان د عامل د وجه نه جندا منسوبي او د دین ورسو جندا یې راولې شوی. محذر يرون کې محذر کم چې راولې شوی، محذر منه د سنه چې راولې شوی. بیا موږ ویلو چې کله کله په یو جمله کې با محذر منه دواړه ذکر وي، کله به محذر منه مکرر وي. او الطريقه د لپاره مثالونه ما ویلو ما اوس من عامل على شدید تفسیر كل اسم بعده فعل او شبه هغه اسم دی چې فعل یا شبه فعل لغړی دغه فعل مشغوله شوی دی اسم نه په ضمیر یا په متعلق دی سره په داسې سره کتر کلام منګه بری باندې مسلط کو دغه فعل بری باندې مسلط کو بری اسم باندې یا دی فعل مناسب منګه بری باندې مسلط کو نو دا بدیل نسب ورکوي. لکه زیدن ضربته دا پر مثال او د نور خبره اترې دا به شوی. بیا موږ سلورم منادا ده چې هغه کې مفعول به دا حذف کول واجب دي. منادا دا هغه اسم ته لګیږي چې د حرف ندا په ذریعہ سره د اواز کړی شوی. حروف ندا پنځري یا ای حمزه المفتوحه. اور بیا موږ ویلو چې دا حروف ندا قائم مقام د ادو فعلی لږه فعل د کول د واجب دي چې یو کثرت استعمال د قاعده د خفت کوي. او دویم دا چې لکه د نائب او د اصل بدوانو به ځای کې به موجود وي الله شي. بیا موږ په منادا باندې څلور قسمه اعراب راځي. منادا کا مفرد معرفون مبني په علامه د رفع باندې. منادا کا بدی باندې لام استغاثه داخل شو جو مجرور وي. کدی په اخر کې الف استغاثه راغلي وجوده و مفتوح وي. او کچرتا منادا مضاف یا شبه مضاف یا نکره غیر معین و نو بدی باندې بارازي دا بیا دغه منصوب وي. بیا موږ ویلو چې کله د حروف ندا په منادا الف لام منادا باندې الف لام داخل شي لري حرف ندا او د منادا معرب باللام په مېس کې به په مذکر کې ايها او په مؤنث کې به ايتها راوړو. او دا وي د استغاثه لپاره هم راځي. استغاثه
چې کچا نه فریاد طلب کولې کېږي دا مندوب د پاره چې دا هم راځي بیا به مندوب کا په منادا کې فرقونه دا ویل شو. نن سبق کې دریم نمبر د مفاعل خمسونه چې 15 مفاعل دي پای کې دریم نمبر دی مفعول فيه. د فيه معنی دي هم پته لګي فيه معنی کې کنه نو دا تعریف دی هو اسم ما وقع فيه فعل الفاعل ما وقع فعل الفاعل فيه ما وقع فعل الفاعل فيه چې د فاعل د فعل پاغي کې واقع شوی چې د فاعل د فعل پاغي کې واقع شوی نو دې ته ویل کېږي مفعول فيه. اوس دا مفعول فيه چې کنه دې ته ظرف ویل کېږي. مفعول فيه څه ویل کېږي؟ ظرف. او ظرف په دوه قسمه باندې دی یو ته وی ظرف زمان او یو ته وی ظرف مکان. ظرف مکان دې ته ویل کېږي چې په کوم ځای کې دا فعل واقع شوی نو دې ظرف مکان وایي او ظرف زمان دې ته چې په کوم وخت کې دا فعل واقع شوی دی نو هغه ته ظرف زمان وایي. پوه شو به معنی ها مفعول فيه څه ته وایي؟ مفعول فيه اسم ما وقع فعل الفاعل فيه من زمان او مکان چې دا هر هغه اسم دی چې د فاعل د فعل پاغي کې واقع شوی مطلب د فاعل د فعل چې واقع کیږي نو دې لپاره زمانه پکار ده یا ځای پکار ده نو په کوم جمله کې چې دا ځای ذکر شو وقت ذکر شو نو دې ته ویل کېږي مفعول فيه. پوه شو لکه دې مې ضربت ضربا فی المسجد زید وال کړی دی په جمعات کې. پوه شو ما وال کړی دی په جمعات کې یا دې ما ضربت سنتن ما یو کال چې دا وال کړی نو سنتن دا اوس ما پدې کې ظرف وي. پوه شو هغه باندې باندې پوه شو نو مفعول فيه څه ته وایي؟ اسم ما وقع فعل الفاعل فيه انده هر اسم دی چې د فاعل د فعل پای کې واقع شوی. مفعول فيه ته ظرف ویل کېږي. مفعول فيه ته ظرف ویل کېږي. ظرف په دوه قسمه دی یو ظرف زمان دی او یو ظرف مکان. ظرف زمان هغه زمانه ته وایي په کوم زمانه کې چې فعل واقع شوی او ظرف مکان ځای ته وایي هغه ځای په کوم ځای کې چې دا فعل واقع شوی دی. بیا دا ظرف زمان او ظرف مکان د په دوه قسمه دی یو دی ظرف زمان مبهم ایو دی ظرف زمان محدود او ظرف مکان هم په دوه قسمه دی ظرف مکان مبهم او ظرف مکان محدود. مبهم چې اپ پټ کړل شوی محدود چې داغه حد بیان کړل شوی حد بیان کړل شوی لکه ظرف زمان مبهم دی ته وایي چې دغه لپاره صحت نه وي لکه ځای مې دهرون زمانہ حين وقت وس بدی کې سونه زمانہ دا د دې پته نه لګي دا مبهم ده مبهم د پټکل شوی دا او چې محدودی کنه چې دغه لپاره حد معینی لکه ځای مې یو ورځ یو کال شل کاله زر کاله نو دا متعین دي. پوه شو به نو چې کومه زمانہ پای کې متعین وي دا ته محدود وي. پوه شو او بیا ظرف مکان مبهم لکه ځای مې خلف فوق خلف معنی شاته نو څومره شاته دا پته نه لګي یا فوق لپاسه تحت لاندې دا ټول چې دا مبهم دي. خو کم چې متعین وي لکه ځای مې دار کور دا ظرف مکان متعین دی محدود دی. جمعات پوه شو به معنی ها نو د ظروف ټول څلور قسمونه شول ټول څو قسمونه شول څلور دوه د ظرف زمان او دوه د ظرف مکان. ظرف زمان مبهم ظرف زمان محدود ظرف مکان مبهم او ظرف مکان محدود. پرې باندې پوه شئ ها ظرف زمان مبهم څه ته وایي چې زمانه پکې متعین نه وي زمانه پکې ظرف زمان محدود څه ته وایي زمانه پکې هغه څه متعین وي او ظرف مکان مبهم او ظرف مکان محدود. وس دار شي پدې کې ظرف مکان دا دوه دا ظرف زمان دا دوه قسمونه او د ظرف زمان مبهم دا درې ځینی کنه دا به منصوب وي دا مفعول فيه به منصوب وي دا به سوي منصوب وي او فی به پکې مقدر وي فی به پکې مقدر وي او دا ظرف زمان محدود چره نو دا به مجرور وي او فی به پکې ښکار وي. هغه پوه شو به معنی پرې خبره باندې پوه شوي وره ما دا سوي چې مفعول فی تدویم نوم سوې لګيږي ظرف ورته لګيږي څورته لګيږي دا مفعول فی تعریف سره
اسم ما وقع فعل الفاعل فيه دا هغه اسم دی چې د فاعل لا فعل پاغي کې واقع شوی د فاعل لا فعل پاغي کې واقع شوی او دی مفعول فيه د څه لګيږي ظرف ور لګيږي څور دی لګيږي ظرف د ظرف اول څو قسمونه دي دوا یو دی ظرف زمان او بل دی ظرف مکان ظرف زمان څه ته وایي چې هغه د فعل د صادرېدو په وخت باندې دلالت کوي د فعل د صادرېدو او ظرف مکان څه ته وایي بیا ما تاسو چې هر واحد دینه په دوه قسم لري یو دی مبهم او یو دی محدود او دا ظرف مکان هم په دوه قسم دي یو دی مبهم او یو دی څه محدود ظرف زمان مبهم څه ته وایي چې د فعل د صادرېدو په ځای باندې دلالت کوي خو مبهمي متعین زمانه داغې نه مراده متعین زمانه داغې نه لکه ځای مې حین دهر نه دي اوس متعین زمانه نه مراده بلکې زمان او ظرف زمان محدود څه ته وایي چې د فاعل د فعل د صادرېدو په وخت په ځای باندې دلالت کوي او په وخت باندې دلالت کوي او وخت متعین وي لکه ځای مې یوم ورځ او لیل شپه او دغه شان دي مونږ وایو سنه شهر نو دا ټول دي نه متعین دي کنه خو شوي او ظرف مکان چې د فعل له صادرېدو په ځای دلالت کوي نو اوس دا ځای چې دی کنه یا مبهم وي او یا محدود وي متعین وي مبهم معنا لکه دی مې چې دغه دې پته نه لګي خلفک زید خلفک زید ستا شاته دی نو اوس که یو منټ نه شاته یو غز نه شاته او که یو کروڑ غز نه شاته په تور د خلف ویل شي یا زما دا زید فوقک زید ستا لا پاسه دی نو اوس که په لا پاسه چت باندې او که په لا پاسه کمره کې او اسمان دغه دی خو فوق ورته ویل کی کنه خدا ظرف مکان محدود چې دا په محدود ځای باندې لکه لکه دار مسجد سوق دا هر څه چوي پوه شئ نو دا درې قسمونه نه دي دا با پدې کې به دا مفعول به ټوله ده مفعول فيه خو ټوله ده پوه شئ څنګه چې پدې کې فعل صادرو په ځای په وخت باندې دلالت کوي خو د دې مصنف په نسبت مفعول فيه په دوه قسمه ده د مصنف رحمت الله باندې مفعول فيه د اعراب په اعتبار سره د څه په اعتبار سره کچرته پدې کې دا فی مقدر وو کچرته فی په مقدر وو نو بیا به مفعول فيه منصوب وي بیا مفعول فيه سوي منصوب وي او کفی په مقدر نه نو بیا به مفعول فيه مجرور وي سببي مجرور بوي او په دې صورت کې به هم دا چې دا مفعول فيه وي د مصنف په نسبت عام نحویان دا نه وي عام نحویان دا خبره کوي چې دا مفعول فيه چې کله په دې کې حرف جر مقدر وي نو دا فی حرف جر په مقدر وي نو د فی حرف جر مقدر کېدو د وجه نه به دا منصوب وي او کچرته په دې کې حرف جر مقدر نه ښکارا شو پکې نو دا بیا مفعول فيه نه وي بلکې دا مفعول به په واسطه حرف جر وي مفعول به واسطه به حرف جر پوه شو به معنی لکه ګوره د دې د ترکیب کومه جلست خلفک نو په کوم ځای کې ګوره د دې د مفعول لا مفعول فيه د پیجندو اسانه طریقه ده اسانه طریقه ده چې فعل فاعل خو به موږ باسو خو چې په کلمه کې منصوب یو څه وکنه نو د مفعول مطلق په دغه موږ د لګیدل چې به مصدر وي د مفعول مذکور په معنا باندې وي پوه شو چې څه موږ د په مفعول کې پاتې کېدو او مفعول به آسان ده چې څه پاتې شو خو د نور دا پہچان لګه مفعول فيه په موږ څنګه پیژنو چې موږ په کلام کې وګورو چې په دې کې دا ظرف راغلی دی ظرف یعنی د فعل صادرېدو ځای یا وخت جوړېدی شي نو دا به مفعول فيه لکه زه د ترکیب کومه جلستو به سم ترکیب کومه جلستو کې جلسه فعل ماضی مثبت معلوم او تو ضمیر پکې سره دا کنه رینو مغه سغواړي ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل دا نوم ولا غستواړي او خلفه مضاف او کا مضاف سره خپل مضاف لینا مفعول فيه شو مفعول فيه شو فعل سره خپل فاعل او مفعول فيه وس ګوره زه مې جلستو فی الدار نو دې فی الدار ته تو ګوره د ادار دینه د ظرف ته کړل ظرف مکان دی ظرف زمان دی ظرف مکان دی او ظرف مکان مبهم دی که محدود دی چې ظرف مکان محدود نه بری کې به فی حرف جر ته نه پکې راځي او دا مفعول فيه دی خدا به اوس مجرور وي پوه شئ د دې مصنف رحمت الله باندې چې کله مفعول فيه د اعراب په اعتبار سره په دوه قسم دی یو به منصوب یو به سوي مجرور وي پوه شئ به باندې ها او دا نور صرفیان وي دا نور نحویان چې لکه دا فی الدار کې اوس دا دار چې دا مفعول به دی په واسطه د حرف جر
مفعول به په واسطه لام فعل د دې وجنه تاسو ته ویلي دي تا چې لکه منګه جار مجرور تم ظرف وایو کنه منګ با مخروج کیلو کنه چې جار مجرور د منګه ظرف وایو ظرف څه ته وایي دا اوس منګونه مفعول فيه د ظرف وایي د ظرف تعریف وکړه کنه مفعول فيه تعریف وکړي اسم ما وقع فعل الفاعل فيه دا هغه اسم دی چې د فاعل لا فعل پای کې واقع شوی د فاعل لا فعل پای کې واقع شوی نو ګوره د فاعل لا فعل پای کې واقع شوی دا ظرف نشو لکه په کم ځای کې چې تا سوچ کې کنه او ته ویل کې زید علی السطح زید علی السطح نو موږ یې څه ترکیب کوو زید مبتدا علی حرف جر او سطح وس ګوره سطح چې دا ظرف مکان دی که ظرف زمان دی ظرف مکان دی کنه او مکان محدود دی که مبهم دی محدود دی کنه چت معلوم دی کنه متعین دی نو علی حرف جر پکې راغلی کنه نو موږ وایو جار سره خپل مجرور نه ظرف لغو شو ظرف مستقر نو دا ظرف ټکی چې موږ وایو نو دا ولې موږ وایو ځکه چې دا مفعول فيه جوړیږي صحیح مفعول فيه او دا مفعول فيه هغه قسم چې په کومه کې حرف جر چې دا پکې ښکاري لکه پوه شو بلی باندې ته چې لکه دی مفعول فيه د ظرف وي او موږ جار مجرور سره خپل جار مجرور ظرف لغو متعلق شو ظرف مستقر نو دا ظرف ټکی چې په موږ وایو نو دا ځکه وایو چې دا صحیح مفعول فيه یعنی د فاعل د فعل ګوره دل لګیته د فاعل د فعل فاعل زید علی السطح ثابتون دی کنه ثابتون یا موجودون نو د فاعل د فعل په دې باندې واقع شي نه په دې کې واقع شي نه کنه په دې چت باندې موږ زید په دې چت باندې دی وای شو به باندې ها زمه اکلتو من الطعام ما د خوراک نه جننده او غړو نو موږ اکلتو ستر کوم فعل فاعل او من الطعام من الفجر او طعام جار سره خپل مجرور ظرف نو دا ظرف په موږ ځکه چې دا فاعل فعل په دې کې واقع شوی دی لکه دا خوراک چې نه دا پر طعام کې واقع شوی دی کنه پوه شو به باندې کتاب ته وګورئ وسو تاسو په کتاب کې په قرآن مجید کې په حدیثو کې پیجندې به شي دا کنه اوس به تاسو ترکیبونه ویم ان شاء الله فصل المفعول فيه مفعول فيه ستوي دا مفعول فيه تعریف کوي نو کله چې مصنف رحمت الله دغه خبرې دي کنه چې کله مصنف رحمت فارغ شو د مفعول به نو شروع کړل په دریم د منصوباتو کې چې هغه مفعول فيه دي نو تعریف مفعول فيه تعریف واسم ما وقع عليه ما وقع فعل الفاعل فيه دا هغه اسم دی چې د فاعل د فعل پاغي کې واقع شوی وي من الزمان والمکان یعنی هغه په زمانه کې واقع شوی او یا په دغه وخت کې واقع شوی او ځکه ويسمى ظرفا او دی مفعول فيه د سوي لګيږي وظروف الزمان على قسمين او ظروف زمان چې دا په دوه قسم دي یو مبهم دي او یو محدود دي مبهم هو ما لا يكون له حد معين چې دا غیر لپاره حد معین نوي چې غیر لپاره حد معین كدهر لك دهر زمانه حين زمانه وقت ومحدود وهو ما يكون له حد معين چې دا غیر لپاره حد معین وي لکه يوم ورشوه وليله او سشولا وشهر او مياشوا او سنه او قال وكلها منصوب بتقدير فيه او بریګه دا ټول دین دا به فی مقدر د وجنه منصوبي د سره وجنه منصوبي یعنی بریګه دا فی مقدر ده لکه صمت دهرا نو دلی ترکیب څنګه کو صمت فعل فاعل او دهرا مفعول فيه واذكر دا صمت دهرا باصل کو صمت فی الدهر نو هغه فی حرف جر پکې سره مقدر ده نو هغه فی حرف جر پکې خارج شو نو بیا به دا مفعول فی جنن دا منصوب نه وي بلکې څه وي مجرور وي پوه شئ بیا به مفعول فی د دې مصنف په باندې او دا نور نحویان چې ترکیب کوي کنه دا تعریف کوي کنه نو هغه څه کوي چې مفعول فی څه ته وي هغه مفعول فی تعریف څه کوي هو اسم ما وقع فعل الفاعل فيه بتقدير فيه بتقدير فيه یعنی فيه دا ټکي پکې لګي چې مفعول فيه وایي هغه ته چې هغه کې دا اسم د هر هغه فعل چې د هر هغه اسم د نوم د هر هغه اسم عبارت د هر هغه اسم نه چې د فاعل د فعل پای کې واقع شي په تقدیر د فی سره یعنی د فی حرف جر په مقدر وي چې فی حرف جر په مقدر نه وي نو هغه ورته مفعول فيه نه وایي بلکې هغه ورته مفعول به په واسطه حرف جر وایي څور دوی
مفعول به بواسطه حرف جر، بواسطه حرف جر. خدا مصنف رحمت الله علیه وای چې د مفعول فی دوه قسمونه دي، یا به پکې حرف جر مقدر وي او یا پکې حرف جر ښکاره وي. نو که حرف جر پکې ښکاره نو بیا مفعول فی ده، خو فرق به پکې دی چې دا به مجرور وي، دا به صحیح. او کا پکې نو بیا به صحیح هغه لکه صمت فی دهرین، د دې ترکیب منګه کو نو موږ به څنګه ترکیب کو؟ صمت فعل فاعل او فی دهرین جار مجرور ظرف له متعلق شو په صمت پورې، بیا مفعول فی نه جوړو. پوه شوي به معنی په دې باندې پوه شوي؟ نو كلها منصوب بتقدير فی، په دې کې دا فی مقدر د وجه نه دا منصوب وي. لکه صمت دهرن په اصل کې څنګه و؟ صمت فی دهرین او سافرت شهرا، یعنی ما یو میاش سفر وکړو نو سافرت فی شهرین، سافرت شهرا ترکیب صحیح، شهرا مفعول به. وظروف المكان كذلك، او ظروف مکان هم دغه شان دي. مبهم، یو مبهم څه ته وایي؟ چې هغه زي مقرر نه لکه هو منصوب ايضا بتقدير فيه، و دا ظرف مکان مبهم دا به هم منصوب په تقدیر د فی سره. لکه ده جلست خلفک، نو جلست خلفک دا خلف تیرې نه دا ظرف مکان دی خو مبهم دی. یا جلست امامک، زستا مخې ته ناسمه، و څومره مخې ته ناسې دم زما مخې ته دی، هغه زما مخې ته دی، هغه زما مخې ته دی، خدای لږ زما مخې ته دی، لږ نږدې هغه لرې دی، خو لکه دا مبهم دی، دا پکې نه معلوم. ومحدود وما لا يكون منصوبا بتقدير فيه، هغه چې منصوب نه په تقدیر د فی سره، بل لابد من ذکر فيه، بلکې پدېږي دا ضروری ده د فی دا ذکر کول پدېږي. لکه جلست فی الدار، جلست فی الدار، نو جلست فی الدار د دې مصنف رحمت الله علیه په باندې دا مفعول به ده، مفعول فيه ده، خو بواسطه ده حرف جر سره. نو پدې کې دا مفعول فيه چې نه دا پکې دا مجرور به وي، منصوب به نه وي. مجرور به ولې وي؟ ځکه چې پدې کې دا حرف جر ښکاره دی، حرف جر پکې سره ښکاره دی، نو د دې رعایت په ساتل کېږي. وفي السوق وفي المسجد، لکه تاسو پوه شوي نو د جر مجرور د چې موږ ظرف وایو نو تاسو په دې قسم مسله باندې پوه شوي تاسو. نو ګوره خلاصه دا شو که نه چې نن سبا کې موږ یو د مفعول فيه تعریف وکړو، دا پوره دی که نه؟ بل به څه وایم دوه به سبا وایو انشاءالله. مفعول فيه دا هغه اسم دی چې د فاعل د فعل په هغې کې واقع شوی. مفعول فيه ته بل نوم وایي ظرف. ظرف په دوه قسمه دی، ظرف زمان، ظرف مکان. ظرف زمان دی ته وایي چې هغه زمانه چې په د فاعل د فعل په هغې کې واقع شوی، او ظرف مکان هغه وخت هغه ځای په کوم ځای کې چې د فاعل د فعل واقع شوی. د ظرف زمان دوه قسمونه دي، ظرف زمان مبهم او ظرف زمان محدود. ظرف زمان مبهم دی ته وایي چې هغه په یو داسې زمانه باندې دلالت کوي چې د فاعل د فعل په هغې کې واقع شوی، خو هغه زمانه د لپاره یو حد مقرر نه وي، حد ولا مقرر نه لګي دمه زمانہ حین دهر دا زمانه نه مقرر. پوه شئ؟ او مبهم محدود دي ته وایي چې د فاعل د فعل په هغه وخت کې واقع شوی، په هغه وخت کې واقع شوی، په وخت متعین وي، لکه یوم، لیل، ساعت، شهر، ساعت مګنيشه. پوه شئ باندې؟ او ظروف مکان هم دغه په دوه قسمه باندې، محدود او مبهم. ظرف مکان مبهم او دا ټول چې ظرف مکان مبهم، ظرف زمان مبهم او محدود، دا درې واړه به منصوبي د فی حرف جر د وجنه، د فی حرف جر مقدر د وجنه، د فی حرف جر مقدر د وجنه، یعنی په دې کې به خامخا حرف جر په کې مقدر غني، او پر اخرنی کې به دا حرف جر په کې ښکار وي، او چې حرف جر پکې ښکاروي نه دا مجرور وي. کوم ځای کې حرف جر ښکاروي نو مصنف رحمت الله علیه وی چې دا مفعول فيه ده او د اعراب بدل له، او نور صرفیان نور نحویان وی چې دا مفعول فيه نه ده بلکې دا واسطه د حرف جر سره مفعول به ده. پوه شو به معنی؟ اوس په قران مجید کې ډېر څه مثالونه راغلي، لکه زه تاسو ته ترکیب کوم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نو ترکیب څنګه کومه؟ نقلبهم، نقلب فعل او نحن ضمیر بقى فاعل، هم ضمیر منصوب متصل مفعول به. ذات اليمين، ذات مضاف، اليمين نو مضاف سره خپل مضاف لینا معطوف علیه، وذات الشمال وهو عرفیت وذات الشمال. نو ګوره یمین او شمال دا ظرف دي کنه دي؟ ظرف دي کنه دي؟ مکان دي که زمان دي؟ مکان. مبهم دي که محدود دي؟ مبهم دي. یلګه پوه شوي؟ نو سه فعل سره خپل فاعل مفعول به مفعول فيه جمله فعلیه خبریه. واسال القريه، واسال فعل كم فعل له؟ فعل امر، انت ضمیر بګه القريه
مفعول فيه مفعول وی کلی نه د پوسوکا نو کلی چې دی کلی دا مفعول فيه نه ده فاعل لا فعل پای کې واقع کړي چې کنه پوسو به باندې او ظرف مکان ده که ظرف زمان ده نو موږ چې پکې دا وای کنده په واضح کو چې مفعول فيه ظرف مکان مفعول فيه ظرف مکان محدود یا مبهم دا په واضح کوخه لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن فعل انت ضمیر بګه فاعل او المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد موصوف او الحرام موصوف سره خپل صفت نه مفعول فيه ظرف زمان کا مکان ظرف مکان محدود کا مبهم محدود نه المسجد الحرام موصوف صفت ملकर مفعول فيه ظرف زمان ظرف مکان محدود ظرف مکان محدود لبثنا يوما لبثنا يوما لبثنا فعل او ما نادمیر بګه فاعل او يوما يوما مضاف ده مضاف باندې چرته تنوین نازي يوما مفعول فيه ظرف زمان ده کا مکان ده ظرف زمان دا ولي کوي دا ځان ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ويقولي کوي بګه واسأل القرية بولي کوي لتدخلن المسجد الحرام لبثنا يوما يبلغ الهدي محله حتى يبلغ الهدي حتى بقى كذا يبلغ الهدي ولكي ده حتى نرسل ان مقدر بها ده حتى نرسل ان مقدر بها حتى ده وجنا ان مقدره ده وجنا بيبلغ معنی پیش راغله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال واسأل القرية لتدخلن المسجد الحرام لبثنا يوما يبلغ الهدي محله يبلغ الهدي محله لابثين فيها أحقابا أحقاب ده حقب جمع ده كانت تسويني دي او ستا وي زمانه ده وي كانت تسويني وي لابثين وقبت ريدو بدي که زمانه حتى إذا بلغ بين السدين بلغ بين السدين قم الليلة ادخلوا هذه القرية إن الشيطان ينزغ بينهم ستركب به إن مشبه بالفعل الشيطان اسمه إن ينزغ فعل هو ضمير بقى بينهم مضاف إليه مفعول فيه بين تنين داسله مفعول فيه ظرف مكان مبهم خالي بس ده هو إذا بالكتاب